غوره کس هغه دی چې هغه د مخلوق سره ښه سلوک کوي، د مخلوق سره ښه سلوک کوي، د مخلوق سره ښه روابط ساتو، خلقو ته دا زړه صفا کو، د چا د نقصان سوچ نه کوو، د چا د خرابولو سوچ نه کوو. دا مسلمان دی. یو به بل ته ټلیفون وکي وی راشه د چانس ګاډی راغلی دی، د چانس ګاډی راغلی. دا د چانس ګاډی پیژنئ دا څه ته وایي؟ دا به یو کس هغه به د کینسر بیمار شوي، ابه د کینسر په سپتال کې داخلي، نو هغه به د 100 لکو روپو ګاډی په 15 لاک خرڅوي. نو دی به بل ته ټلیفون وکي وی راشه د چانس ګاډی راغلی، یو بارګین والا به بل ته رابطه وکړي راشه د چانس ګاډی راغلی. دا چانس دی، دا د مسلمان غوښې خوراک دی چې هغه بیمار شو، په هغه حالت راغی، اب مجبور شو هغه د 100 لکو ګاډی په 15 لاک خرڅوي. نن مسلمانان دی چانس ته ناست دي. کله به په د بد ورځ راځي چې زه د دنه د 100 لکو ګاډی په 15 لاک والم. دا مسلمان دی، اسپتال کې پروت دی، دا هغه کینسر دی، او دلته خلق په تمه دی وی مونږ ته پکې د چانس ګاډی میلو شو. دا مسلمان دی. دی به خدای مخې له نه ورځي، دی به د الله دربار ته حاضري نه کوي، کو دا حالت پتا الله راولي. که تا الله داسې بیمار کی ستا په ګاډي آواز وشي چې دا د چانس ګاډی دی، دا د چانس ګاډی دی، دا څومره لوی نقصان دی. ګاډي کې به غټ نقصان راشي وي ګاډی خرڅوم، ولې انجن پې را روان دی چې د ځان نه یې واړوم. نو چې بل دوکه کما، دا د بل دوکه کول نه دي، دا خپل ایمان له دوکه ورکول دي، دا خپل ځان دوکه کول دي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای چې کومه بیه کې دروغ پیدا شي او قسمونه پکې خواړه شي او دروغ پکې ویل شي، د دې بیې نه الله برکت اوچت کړي، د دې بیې نه الله برکت اوچت کړي. ګټه لږه خو حلاله، د برکت نه ډکه ګټه وایه، حلاله ګټه وایه. نو قسمونه چې بیه کې خوري برکت اوچتیږي، دروغ چې بیه کې وایي برکت اوچتیږي. کم سیز خرڅی په هغې کې څه نقصان دی، اول ورته وښیه چې دا نقصان پکې دی، اوس یې په تا در خرڅوم. نو دی به پکې بیا 50,000 وګټي چې دی ورته ووایي چې دې ګاډي باندې انجن را روان دی. نو ټیک ده چې ته دنیا کې خوشحالېږي چې ما ګټه وکړله، بل مسلمان مې ورسو. دا د مسلمان نه دی رسولی، دا د خپل ایمان له یوه دچکه ورکړله، دا د ځان له تاوان وګټو، د خدای مخې له بځي. نن مونږ څه سوچ د مسلمان باره کې لرو؟ کتابونو لیکلی دي و یو کس ډېر د الله ولی و، ډېر نیک سړی و، خبر شو چې ګاونډي مې کور خرڅوي. نو هغې ګاونډي پسې لاړ، زه خبر شوی یم چې ته کور خرڅوي. هغه وی او وی څومره قیمت دی ستا د دې کور؟ هغه وی دومره پیسې. 1 روپۍ راواغستلې او هغه له ورکړې وې دا واله په دې ځان له خپل حاجت وکړه، دا دې زما د طرف نه هسې شوې او خپل کور مه خرڅوه، ځکه ستا د دیوال نه به ما ستا د دیوال سوري ته به زه ناسم، تا به د ګاونډي کور بیټک استعمال کړی، تا به د دیوال سوری ما حاصل کړی دی. نو دا ته مه خرڅوه او زما د ګاونډ نه مزه. نن مسلمان دې ته ناست دی چې کله را سره پیسې وشوي چې د ده نه کور والم چې دی د کور اخلاص کم، د ده بچي دي در په دیکې شي خو چې د ده کور زه والم. دا مسلمان دی، دا د مسلمان سوچ دی. کتابونو لیکلی دی وایي ته چې کله کور دنګی او په ګاونډي سوری راځي تپوس پتې کوي، زما د وجې نه ستا په کور سوری راځي ته خو پې خفه نه یې. نو دی وایي ماله به خدای کله پیسې راکوي چې زه د ده باندې کور دنګ کما، چې زه تېنه دې تنګ راولم او دی په خپله مجبور شي او دا کور په ما راخرڅ کړي. دا مسلمان دی، دی به د خدای مخې ته ورځي. د مسلمان سره دا رویه ده
مسلمان سره ډیر د خیر خواهی سوچ کوئ، ډیر د نیکی سوچ. کوشش به دا کو چې مسلمان به مسلمان ته کند نه کوي، مسلمان به مسلمان نه خرابوي. یو کس مجبور راغی سیزی د لاکو دی، ته وایي 1 لاک او 10 زره والا، دا 10 ته مجبورتیا راغستی، دا زه په دې نه علمه، دا 10 زره سیوا والا په دې خپل د بیماری علاج وکا. نو نن سبا هر سیز کی برکت نشته دی، هر سیز کی دروغ دی، هر سیز کی قسم عام شوی. بس معمولی خبر او زما دی د خدای په ذات قسمی، دا دیسی دی، دا دیسی دی. د ګاډي نه به هلیکاپټر جوړ کې، ته به وایې ګنې په ما هلیکاپټر را خرڅوي. نو قسمونه او دروغ به دومره اخوري، بل مسلمان به دوکه کې. نو دا ښه خبره نه ده. مسلمان به د مسلمان د خیرخواهی سوچ لري. مونږ ټول مسلمانان یو، په منزله د یو جسم یو، دا لاس خپې دا ټول په منزله د یو وجود یو. ته چې دله تکلیف ورکوي دا ځان له تکلیف ورکول دی. او داسې سړی الله چریم نه کامیابوي چې هغه د بل د ناکامۍ په سوچ کې پروتي او د بل د رسولو په سوچ کې پروتي. فرمایي الذین کفروا، هغه کسان چې کفر کړی دی، وصدوا عن سبیل الله، منکی خلق د لارې د الله نه، زدناهم عذابا، زیات پکړو مونږ دی ته یو عذاب، فوق العذاب، د پاسه د بل عذاب، بما کانو یفسدون، په سبب د هغې چې ودوي چې فساد به یې کولو.